د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې په قانوني توګه ژوند کوونکي افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود هم د نیولو او زورولو له امله په دې هیواد کې د اندېښنو ډک ژوند کوي. دوی وایي اکثره کډوالو د پولیس لخوا د نیول کېدو له یارې بازارونو ته تګ راتګ هم کم کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې اسناد لرونکي کډوال به نه زورول کېږي او نه به ویستلی شي. د پاکستان بیلابیلو سیمونه په غیر قانوني توګه د میش افغان کډوال خپل خیوات ته په زور د ستنولو لړۍ په چټکیا سره دوام لري. افغان کډوال وایي چې د اسنادو پرته د کډوالو ویستلو ترڅنګ په قانوني توګه میشت افغانان هم د پولیسو لخوا نیول کېږي چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. په نوهار کې ترکمن کیم اوسیدونکي اینودین وایي چې دوی په ټولنیزو رسنیو ویني چې پاکستان کې میش کارت لرونکي افغانان هم جیلونو ته اچول کېږي، نو ځکه دوی د ځان په اړه اندېښمن دي. منګه سره هم غم شي، زمونږ سره هم دغه POR کارډونه دي، کېدای شي منګه هم دغه شان ونیسي، کور پاتې شي، منګه واړوي، بیا د دې وړو به څه کېږي؟ دوی به څوک راواړوي؟ د پاکستان حکومت د نومبر په 8 د قانوني اسناد لرونکو افغانانو ته په دې هیواد کې د نور شپږو میاشتو لپاره پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. د پاکستان نگران حکومت په وروستو کې څو وارې ویلي چې POR او ACC کارت لرونکي افغانان به نه زورول کېږي او نه به ویستل کېږي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه میش غیر ملکي وګړي دي خپلو هیوادونو ته ستانه شي، یعنې په زوره به ویستل کېږي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي چې د نومبر د 23 نه د هیواد بیلابیلو سیمو څخه په مجموعي توګه 15,000 او صد باندې 200 نفر د تورخم د لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. شمیرې ښایي چې د 18 سپتمبر نه تر 30 نومبر پورې 2 لکه او څه باندې 13,000 افغان کډوال د انګور اډې، خرلاچې او د تورخم په لار افغانستان ته ستانه شوي دي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.